نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې زه تاسو سره په کومه موضوع باندې خبره کوم نو زه به دا ووایم چې په دنیا کې تقریبا 94% 94% خلک چې کوم دي نو دا د هغې شکار دي او د هغې ښکار دي. هغه مصیبت سره هغه بیماري سره چې هغه ټینشن بیماري ده چې ډاکټران هغې ته ډپریشن بیماري وایي. انشاءالله زه به تاسو ته په تفصیل سره خبره هم کوم او د هغې علاج به هم درته ښیم. 94% 94% خلک نن په ټولو دنیا کې دا د ټینشن بیماران دي او د ډپریشن مریضان دي چې په هغې کې 44% خلک 44% خلک چې کوم دي نو دا د روزګار د وجې په ټینشن کې دي چې یاره روزګار نشته، کار نشته، مخکې ژوند کې به څه کوو، مونږ خو بلا تعلیمونه هم کړي دي، انټرویو هم ورکوو، ټسټونه هم ورکوو، خو زمونږ جوب نشته، زمونږ روزګار نشته. 44% خلک په ټولو دنیا کې نن سبا صرف او صرف د جوب د وجې دا په ټینشن کې پراته دي. بیا 28% خلک چې کوم دي نو دا د پیسې د وجې په ټینشن کې پراته دي. د پیسې د وجې څنګه پراته دي؟ روزګار شته، نوکري شته، جوب شته، کامیاب دي، ګاډه شته، بینک بیلنس شته، ګاډه شته، کور شته، خو په دې ټینشن کې پراته دي چې د 10 نه به 20 څنګه کوو، د 20 نه به 30 څنګه کوو او د 30 نه به 50 څنګه کوو. بیا په دې کې 22% خلک چې کوم دي نو هغه د رشتې د وجې په ټینشن کې پراته دي. د چا رشتې نشته، د چا رشتې شته خو ډیمانډونه لوی لوی دي، د دې د وجې په ټینشن کې پراته دي. اصل کې ټینشن وایي څه ته؟ کله چې یو کار د انسان د خواهشاتو خلاف وشي هغې ته ټینشن ویل کېږي. نو چې کله د یو انسان یو کار دا د هغه د خواهشاتو مخالف وشي، د هغې مطابق ونشي، نو د دغې وجې نه یو دوه بیمارۍ جنم اخلي چې یو ته غم ویل کېږي، بل ته ټینشن ویل کېږي. د غم علاج سره د غم به انسان څنګه پیژني چې یاره دې غم کې پروت دی، ده ته یو دک رسېدلی دی، نو د هغې اظهار انسان په اوښکو باندې کوي، په اوښکو تویولو سره کوي. پته لګي چې یاره د انسان دا یو په غټ غم کې مبتلا دی، یو غټ درد درته رسېدلی دی، نو د هغې علاج د اوښکې تویول دي. 10 ورځې، 20 ورځې، 30 ورځې، میاشت، 2 دا انسان اوښکې وبهي، وجاړي، د هغه غم او هغه درد ختم شي. دغې سره بیا یو دویم بیماري جنم اخلي چې هغې ته ټینشن ویل کېږي او هغې ته ډپریشن د ډاکټرانو په ژبه کې ویل کېږي. ډپریشن د انسان په ذهن کې همدا دغې کار دا چې کوم د ده د خواهشاتو مخالف شوي، د دغې کار تکرار د دې انسان په ذهن کې بار بار کېږي. دغه کار دغه د دې انسان په ذهن کې بار بار اوړي، دا چې کوم کار د ده د خواهشاتو مخالف شوي وي. اوس د دې علاج څه دی؟ د دې علاج به مونږ کوو څنګه؟ نو د هغې علاج دپاره لومړی دا دی چې ته د اول د خپل ذهن پوی که چې یاره دا څه شوي دي، بس دا شوي دي، ځکه چې اوس خو واپس نه کېږي. نو ته د خپل ذهن دا داسې پوی که چې یاره ته د دې د اورېدو هغه صلاحیت وله ختم که، ځان له د خپل ذهن بدل که. خو د دې علاج هم څه ټوس ثبوت نشته. ولې؟ که ته دا ذهن ته بدل کړې، ځان له څه شو وختي طور باندې به ته ځان له ذهن بدل کړې، ته به یارانو دوستانو سره کښېنې پاسې، ته به محفلونو کې کښېنې پاسې، او چې ته کله ځان له شې، ستا د ذهن سم شي، نو ستا پر ذهن کې به واپس هم د هغه کار د هغه ډپریشن هغه تکرار تاویږي راتاویږي. دویم علاج د دې سره، دویم علاج د دې دا دی چې ته به یو ښه ډاکټر سره ته رابطه وکړې. یو ښه ډاکټر سره به ته کښېنې، هغه ته به خپله مسله بیان کړې، هغه ته به خپل ډپریشن ته وښایې چې یاره زه د دې بیمارۍ د وجې زه ډېر زیات سټرس کې یم، زه ډېر زیات ډپریشن کې یم، هغه به ستا علاج شروع کړي. خو د ټینشن او د ډپریشن چې څومره ډاکټران دي، څومره ماهرین دي، هغوی به تاله د نشې دوایانې درکوي او د هغې علاج هم هغوی سره دقه دی، بل ټوس علاج هغوی سره نشته چې هغوی به تاله د دې علاج وکړي. تاله به دوایانې د نشې درکوي چې کله ته د نشې دوایانې واچوې ته به اوده شي، په تا باندې به خوب راشي. هغه خوب سره او هغه دوایانو سره به ستا په هغه ساعت باندې ستا ذهن هغه تکرار د هغه ټینشن د هغه خبرې ختم شي. خو چې ته کله اوده شي او ته راپاسې، ستا ذهن سم شي، ستا واپس په ذهن کې بیا تکرار شروع شي. دا هم د دې علاج نشو. اوس د دې علاج څه دی
چې هغې سره به مکمل د ټینشن او د ډپریشن علاج کیږي. نو د هغې علاج الله رب العالمین په قرآن کریم کې فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا تطمئن بذکرهم قلوبهم الا بذکر الله تطمئن القلوب، چې ای خلکو هغه خلک چې چا په الله ایمان وروړی دی یاد وساتئ چې د هغوی زړونه به په اطمینان کې، او بیا الله وایي چې الا بذکر الله تطمئن القلوب، خبردار یاد وساتئ چې د ستاسو زړونو اطمینان او ستاسو زړونو سکون دا صرف او صرف د الله په ذکر کې دی. بل ځای کې الله رب العالمین فرمایي چې اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله وانا الیه راجعون. الله رب العالمین فرمایي چې کله هغوی ته مصیبت ورسي نو هغوی وایي چې موږ د الله یو او موږ به د الله طرف ته ځو. ته د خپل ذهن پوی کا، په دې خبره باندې پوی کا چې څه شوي دي هغه شوي دي، دوباره واپس نه کیږي. او د الله رب العالمین ذکر شروع کا، الا بذکر الله تطمئن القلوب، دا ذکر په داسې انداز کې شروع کا چې ستا د زړه ته او ستا د ذهن ته په خپله پته ولګي چې یاره دا کم کار شوی دی دا واپس نه کیږي. محنت کوشش شروع کا، خپله خواري کوه، خو ستا په تقدیر کې الله رب العالمین هغه کار واپس لیکلی کړي، هغه واقعه واپس کړی وي لیکلی وي، نو هغه به ستا په ژوند کې راشي. کونې لیکلی شوي الله رب العالمین به امید لره بری چې تاله به د هغې نه بهتر درکوي. بعضې وخت یو انسان هغه دعاګانې غواړي، هغه روجې هم نیسي، هغه تلاوتونه هم کوي، هغه نوافل هم کوي، هغه خلکو سره ښه سلوک هم کوي، خو هغه وایي زما دعا نه قبلیږي، چې کومه دعا زه غواړم هغه قبلیږي نه. یاد وساتئ بعضې وخت یو انسان هغه یو دعا وغواړي الله رب العالمین ولې په هغه ساعت باندې قبوله کړي. بعضې انسان چې هغه یو دعا بار بار غواړي، د ډېر وخت نه غواړي، هغه دعا ولې الله نه قبلوي. پوه شه چې یاره زما په قسمت کې او زما په تقدیر کې الله دا لیکلی دی چې یاره ماله به الله رب العالمین د دې نه ښه راکوي. رسول الله مبارک فرمایي چې کله د یو انسان دعا نه قبلیږي نو الله رب العالمین د هغې نه وله ښه ورکوي، یا په دنیا کې یا په آخرت کې. که په دنیا کې د دې انسان دعا نه قبلیږي نو په آخرت کې د انسان الله رب العالمین د هغې نه ښه صله ورکوي. نو ته د خپل ذهن پوی که په ذکر باندې، په دې باندې فکر، د خپل ځان له مثالونه ورکه، مثالونه داسې ورکه چې یاره پلانکي ته وګوره هغه مړ شو، یاره پلانکي څونه مال جایداد و، څونه ګاډي و، څونه دولت یې و، څونه ځمکې وې، څونه جایدادونه یې و، او په کار رانغلل مړ شو. او واقعي زموږ مخې ته دا مثالونه پراته دي چې څونه خلک زموږ وړاندې، څونه مالدار ترین خلک لاړل ځان سره سم یې ونړل. د خپل ذهن پوی که په دې خبره باندې، د تکرار د خپل ذهن نه په دې خبره باندې ختم که چې یاره څونه ټینشن اخلي، څونه تکرار اخلي، زه به خپل ځان له نقصان ورکوم، بل دپاره هېڅ نقصان نشته، زما دپاره نقصان دی. نو چې څه شوي دي هغه شوي دي، آینده دپاره به صرف او صرف د الله رب العالمین ذکر کوو، د الله رب العالمین په یاد کې به هر څه کوو. نو دغه د ټینشن متعلق یو څو خبرې وې چې تاسو ته مې وکړئ. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي، او که ویډیو هم خوښه شوي وي نو خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ، او زما چینل عمر خان تورنګزی ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ. والسلام.